السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې ورکوټي اختر کې دومره غټ ظلم شوی دی چې تاسو هغه ظلم په خپلو سترګو وګورئ نو یقین دی ملګرو تاسو به په جلا شئ، ځکه چې یو ظالم زوی راپاڅېدو او خپله مور یې په چاړه باندې حلاله کړه او خپلې مور سره دومره غټ ظلم کړی دی چې کله ما هغه ظلم په خپلو سترګو باندې وکتو ملګرو تاسو یقین وساتئ چې ما ورته ډېر سخت وجړل. نو ملګرو که تاسو هغه ظلم په خپلو سترګو کتل غواړئ، کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په 490 علاقه کې راغلې ده چې هلته کې یو بدبخته یو ظالم زوی راپاڅېدو او هغه خپله مور په چاړه باندې حلاله کړه او خپلې مور سره ډېر غټ ظلم وکړو. ملګرو ایله په معمولي خبره باندې ملګرو زوی د شپې کور ته ناوخته راغلی خو چې کله هم د سار بنګونو مال شو نو مور ورته چې پاسه بچې د سار مونځ وکړه او کم از کم د اختر مانځه ته 1 ګنټه پاتې ده، جامې بدلې او ته به لامبې او اختر مانځه له به ځي. نو ملګرو دغه خبره په هغه ظالم او هماغه بدبخته زوی باندې داسې ولګېده چې هغه فورا چاړه راواغېستله او مور ته یې په مرۍ باندې کېښودله او د مور نه یې سر کټ کړو. نو ملګرو دومره عظیمه ګناه یې کړې ده، دومره عظیم ظلم شوی دی. ملګرو ما ورته ډېر سخت وژړل خو تاسو ورته ډېر سخت وژاړئ ځکه چې ډېر غټ ظلم شوی دی. ملګرو په دې زبرګه ورځ باندې او ملګرو د خپل جنت په خپل لاسونو باندې وران کو وایي د مور د خپل لاندې جنت دی. ملګرو د مور چې مور ته به اف هم نه کوي او دې ظالم خپله مور حلاله کړه. ملګرو حکومت له پکار دی دا ظالم دی زر تر زره پانسي کړي او دا ظالم دی زر تر زره سریام پانسي کړي. ملګرو ډېر سخت خفه شومه او ډېر مې ورته په چغو چغو ژړل. ملګرو چې هر چا زما دا ویډیو کتلی خیر دی، دا خیر د خوشحالۍ مقام دی، خو ملګرو دا واقعه شوې ده. تاسو ټول کسان دوی ته دعاګانې وکړئ چې الله پاک دا ښځه له جنت الفردوس وکړي ورکړي او الله پاک ته د زوی او د اولاد تباه او برباد کړي او الله پاک داسې اولاد هېچا له هم نه ورکوي چې هغه سبا راپاسي او خپله مور په خپل لاسونو باندې قتلوي. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی او ملګرو ډېر د ژړا مقام دی او ملګرو بس زه خو څه نشم ویلی خو ما ورته ډېر وژړل او تاسو ورته ډېر وژاړئ. نو ملګرو دا زموږ ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.